تاسو لاسونه خبره وکړه نیلز مو چې دي ماشاءالله غټ دي د نیل پالش مونږ ګورو ویډیوز کې تاسو لګوئ دغه حوالې سره خلک کمنټس هم مونږ ګورو د خلکو یا که زه د خلکو د طرف نه زه تاسو دغه سوال وکړم چې دغه سوال ډیر کیږي چې دا خو د جنکو کار دی نوکان غټول یا نیل پالش لګول. اول خدا خبره ده چې په دنیا کې داسې کتاب چرته دی داسې اصول چرته دي چې هلته لیکلي دي چې نوکونه غټول د چا کار دی د ښځو دی که د سړو دی داسې کتاب نشته دی داسې اصول نشته دی په دې دنیا کې او ما د نوکان زما غټ نوکان نه دي خوښ زه ته تنګېږم ما دې د وجې پرېښي دي چې خلکو ته ولګي خلکو کې دا برداشت راشي چې یو سړي به نوکان غټ وي د یو سړي به واړه وي نو ما ځکه پرېښي دي چې دا د دوی تنقید زه برداشت کوی شم هغوی ما ته وایي نوکان دې ولې غټ پرېښي دي زه ورته یم بس هسې بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر خلک هغوی دا تپوسونه کوي چې دا نوکان کټ کول نن سبا زنانه چې دي نو هغوی دا نوکان پرېږدي خاص کر چې کوم ایجوکیټډ خلک وي نو هغوی دا نوکان پرېښي او بیا ډېر خلک پکې داسې هم وي چې هغوی تپوس هم وکړي چې د دې په باره کې شریعت خو څه نه دي ویلي شریعت د دې نه څه منع نه ده فرمایلي نو آیا د دې دا پرېښودل دا ټیک دي نه دي شریعت د دې په باره کې څه وایي ځکه ډېر خلک داسې دي هغه وایي چې نه په تاریخ کې او په اسلام کې د دې دپاره څه واضح څه خبره نه ده کړې چې یاره د دې په پرېښودلو کې ګناه ده نو اصل کې د نبي مهربان صلی الله علیه وسلم حدیث دی په یو کې 10 من الفطره یا 5 من الفطره 5 څیزونه دا د فطرت سره ریلیټډ دي یا 10 څیزونه نبی مهربان صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې بیان کړي دي چې دا د فطرت سره تعلق ساتي او دا د وخت نه دغه شان چې د جهالت په زمانه کې او که د اسلام زمانه ده او یا د هغې نه مخکې نور مذهبونه وو نو په هغې کې دا ټول خلک چې وو نو دا د دوی فطرتن به دوی داسې کار کاوه چې دا قص الاظفار به یې کاوه نوکان به یې کټ کوله چې انسان ځان ته انسان وایي او خپل ځان انسان متصور کی نو دا به آلریډي بیا خپل نوکان چې دي نو دا به کټ کوي. بله خبره حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی مهربان صلی الله علیه وسلم ته 5 څیزونه راښولي دي او بیا یې په هغې کې قص الاظفار د هغې ذکر هم یې کړی دی نوکان به کټ کوئ او بیا نبی مهربان صلی الله علیه وسلم د هغې د کټ کولو مده او زمانه مې ښودلې ده چې الله نترک اکثر من 40 لیلة چې دا به مونږ د 40 ورځو نه اخوا نه اړو دا به مونږ کټ کوو او که ته ساینسي طور باندې په دې باندې لږ خبره وکړې نو په هغې کې دا دي چې په دې کې جراثیم او ګند هم جمع کیږي او شریعت مونږ او تاسو ته وایي چې الطهور شطر الایمان صفایي دا د ایمان حصه ده نو که یو سړی ځان ته مؤمن وایي او مسلمان وایي نو په هغې دا نوکان کټ کول دا په صفایۍ کې راځي نو چې په صفایۍ کې راځي نو الله رب العالمین په انسان ته اجر او ثواب ورکوي او فقها د دې په باره کې فرمایي چې دا مکروه تحریمي دي د دې نوکانو غټول دا مکروه تحریمي دي خو اصل کې زمونږ استاسو دا چې کوم نن سبا ذهنونه دي او عقلونه دي که نه نو یو خو دا د مغرب نه متاثره دي او مغرب چې خلک چې کوم کار کوي که هغه غلطي او که ټیک وي خو مونږ او تاسو د هغې اتباع کوو نو د دې نه ځان ساتل پکار دي شریعت مونږ او تاسو د دې نه منع کړي وو ځکه نبي مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم چا چې د کوم قوم سره مشابهت وکړو نو دا به د هغوی سره دا څومره د افسوس خبره ده چې د قیامت په ورځ ته خو ځان ته په دنیا کې مسلمان وې خو چې د قیامت په ورځ باندې د یهودو او د نصاراو سره راپاسې د معمولی چیز د مشابهت د وجې نه بل په دې کې ما او تا ته کومه داسې دنیاوي فایده ملاویږي نقصان پکې شته دی ګند پکې جمع کیږي انسان په بدی ښکاري د انسان چې کوم فطرت دی نو د هغې مخالف دی او بل انسان د فطرت او د انسان دا چې کوم د حقیقت دی نو د هغې هم پته لګي چې انسان څومره د هغې دا فطرت بدل شوی دی د انسان دا فطرت دا واپس د هغه زناورو معاشرې طرف ته زور کوي او د هغه جهالت زمانې ته زور کوي نو ځان نه جاهلان نه دي جوړول پکار ځان نه صحیح سالم مسلمانان جوړول پکار دي او د اسلام تعلیمات
دا په سر سترګو باندې منل پکار دي. په دې کې زموږ ستاسو بقا ده، په دې کې زموږ ستاسو کامیابي ده، په دې کې زموږ ستاسو پرمختګ ده، په دې کې زموږ ستاسو ترقي ده. او که د اسلام تعلیمات دې له موږ حیثیت ورنکو نو بیا زموږ ستاسو هغه وایي که نه وایي چې مغرب طرف ته کم خلک ځي مغرب طرف ته، نو وایي دا نور هم د مغرب طرف ته چې کله د مشرق نه روان شي وایي د هغې اخري نتیجه دا راشي چې دا نور ډوب شي او ختم شي. نو که موږ او تاسو هم د مغرب خلکو طرف ته تلل کوو او د هغوی طرف ته زور کوو، د هغوی کلچر خپلو، نو موږ او تاسو به هم ختم شي، زموږ او ستاسو دا نوم به د دې دنیا نه ختم شي، مسلمانان به ختم شي. نو کوشش کوو چې موږ او تاسو د الله رب العالمین او د هغه د پیغمبر چې کوم تعلیمات دي په هغې باندې د عمل کولو کوشش وکړو.